زمونږه خویندې او د وطن پال سټوډنټ فیډریشن نوجوانان زه ستاسو ټولو بېحد مشکور یم او نن یو ډېر ښه بحث مباحثه وشوه او کاش چې دا ورځ خاموش صاحب صحیح ووایي چې په حزب اختلاف کې نو ټولو ته یاد وي او چې په حکومت کې نو هغه شانتې دې ته توجه نه ورکوي دا صحیح ده چې زمونږه پکار دا چې دلته د حکومت هم او په ټول سامراج ژبې چې پاکستان کې ویل کېږي پکار دی چې هر سطح باندې د هغې استعانه وشي هاشم بابر صاحب د ډکشنرۍ خبر وکړه لغت د پښتو چې صاحبزاده امتیاز صاحب شروع کړو او 11-12 کاله پکې تېر شو هغه زموږ چې زه دلته ومه نو اعظم خان صاحب هغه وخت کې اډیشنل چیف سیکرټري نو هغه وخت کې دا مکمل شو د پښتو اکیډمۍ نه دا مکمل شو بلکې د سره سره د قرآن شریف ترجمه په پښتو کې دا هغه وخت کې هغه شو او دا بیا د دې یو قرآن شریف ما قاضي صاحب تم پیش کړو او هغه په دې ډېر خوشاله شو چې پښتو کې د قرآن شریف ترجمه د پښتو اکیډمۍ په وساتت سره ډېر ښه طریقې سره دغه شو خبره خو ډېرې د پښتو د ژبې وشوې خو د پښتنو د سیمې چې کوم مشکلات او مسلې دي زما په خیال هغه موږ سره تړلې شوي دي او په هغې باندې خبرې کول ډېر ضروري دي هسې خو د پښتو نیشنلزم ووایه یا نیو نیشنلزم ووایه قوم پرستي ووایه نو زمونږه په تاریخ ته چې ګوره نو د خپلې سیمې ته او ډېر حملې پې شوي دي او د هغې هم زمونږ د خلکو د هغې حملو هغه پسپه کړي دي خو هغه د مغل په وخت کې وه او کو بیا د انګریز په وخت کې وه نو هغه وخت کې هغه خلکو راپاسېدلي دي او د خپل د وطن دپاره وینم توی کړې ده او جدوجهد هم کړی دی زمونږ چې کوم دی وخت کې و په دې د 21مه صدۍ کې نو دې لحاظ سره کو مونږ خبره کوو چې څه صورتحال دی د دې سیمې نو هغه څه ډېر زمونږ دا راتلونکي نسل بچي راغلي دی دوی تبه هم هغه چې دا کم صورتحال جوړ دی په دې ملک کې او خاص کر په دې سیمه کې خو دا 40-50 کاله داسې دا کم حالات چې جوړ دي او هغه د هغې اوسه پورې اثرات هماغه شانتې دي څه کمې پکې نه راغلې کو هغه د روس خلاف جنګو او کو هغه بیا وروستو افغانستان کې سو او کو امریکا دلته راغلی او دا ټول هغه اثرات په موږ باندې شوي دي او زموږ د خلکو در په در کورونه پرېښېده تاریخ یو حصه ده چې ډېر زموږ علاقې د پښتنو سیمې هغه علاقې چې چا د هغې زنانه د کور نه چېرته قدم هم بار نه وښې هغوی نقل مکاني کړی وو د خپل وطن دپاره یو قرباني ورکړې وه نو دا صورتحال چې په دې کې
اوسېدل او د هغې اثرات زمونږ په ذهن باندې اوس هم دي او دا به یي د دې دپاره پیشقدمي کول پکار دي چې دا څنګه طریقې سره مونږ دا مخکې بوځو زمونږ سیاسي طور باندې کو ګورې نو پښتون قوم رستو شوی دی یو طرف ته شوی دی ټیکای ورکړې ده زمونږ کو وسایل دي په هغې باندې زمونږ هغه شانتې حق نشته کوشش مونږ ډېر کړی دی په دې 18 هغې کې امینډمنټ کې خټک صاحب هم مونږ په هغې کې ډېر یو کوشش کړو دا یو لومړنی کوشش و خو کوشش وشو پکې هغې کې ډېر مونږ خپل وسایل دپاره پکې جدوجہد وکړو کو زمونږ دې ځای کې تیل دي او کو منرل ریسورسز دي د هغې ټولو دپاره چې خپل حق مونږ واخلو خو هغه شانتې په هغې باندې عمل نه دی شوی او د دې اثر په مونږ باندې زمونږ په دې ټولې هغې باندې معاشرې باندې هغه شانتې کېږي ورسره که ګورئ نو د دنیا خو اوس داسې هغې ته راغله چې بلکل یوه کورنۍ ده او د دې ګلوبلایزیشن چې کم اثرات دي هغه په زمونږ په دې کلتور باندې زمونږ په دې ژبه باندې په دې ټولو باندې د هغې یو چاپ راغلی دی نو دا شیزونه چې دي د دې به مداوه کول غواړي د دنیاوي چې کوم داسې طاقتور هغه دي د هغوی خپل مفادات یو هغه دي ځای کې خپل مفادات ګوري مونږ به د هغې دفاع کوو د خپل مفاداتو به دفاع کوو دغسې اوس زمونږ نوجوانان دا هغه چې وګورئ آبادی ته چې وګورئ تقریبا 80% پکې نوجوانان دي زلمی دي د هغوی مونږ څنګه هغوی له تربیت ورکوو هغوی اوس خو په دې وخت کې خو داسې یو صورتحال کې دي چې څه خو په دې دهشت په هغې کې هغوی سره ملګري شوي دي څه زمونږ چې کوم مذهبي پارټۍ دي هغوی ځان ته هغه شوي او څه داسې سیاسي پارټۍ دي چې هغوی ګمراه کړي دي نو د دوی دپاره یو داسې طریقه جوړول پکار دي چې موږ د خپل نوجوانان د خپل ژبې د خپل روایات د خپل کلتور د دې ټولو دوی ته یو داسې لاره وښیو چې سبا دوی هم په دې خپل خاوره باندې ننګ کولی شي او په دې خپل خاوره باندې مستقبل لپاره یو جدوجہد کولی شي او په دې کې یو خپل د ژوند تېرول شي په ښه طریقې سره تاسو وګورئ چې دا جنګونه چې دلته کم تېر شو د دې نه مخکې دا د پښتونخوا دا سیمه چې وه ډېره پرامن وه زمونږ دا قبایل علاقې چې وې هلته به خلک تلل او د هغوی مېلمستیا مشهوره وه امن و خلکو به ویل چې امن کوم ځای کې دی نو دلته به خلکو ورته ویل چې لاړ شه قبایلو ته او هغه قبایل نن په څه صورتحال کې دي د هغوی چې کوم صورتحال دی هغه زما په خیال مونږ ډېر کوشش وکړو دا چې هغه د صوبې سره یو ځای کوو په ترقۍ په لارې روان کړو خو ما ته داسې ښکاري چې هغه سلسله اوس هم هغه شانتې نه ده شوې کوم وعدې چې ورسره وشوې یوه وعده هم پوره نه شوه او هغه وخت کې زه د هغې حصو ما چې دا ترمیم کېده او د هغې نه مخکې کمیټي جوړ شوې وه سرتاج عزیز کمیټه چې کوم رپورټ هغه کړو نو
زمونږ هغه وخت کې دا هغه و چې یاره دا د یو هغه شي خو دا ما به بار همدا وی چې لږ احتیاط به دا کوئ چې هلته هغه وخت کې دوه فکرونه یو هغه خلک چې چا هماغه شانتې هغه یې غوښته سټیټس کو یې غوښته چې نه دا د نه هغه کېږي اوس هم نشته او یو هغه نوجوانانو چې چا وی چې مونږه مخ په وړاندې ځو زمونږ دا ملک دی او دا مونږه ترقي کول غواړو او مونږه مخکې تلل غواړو نو ما هغه وخت کې دا وی د حکومت نه هم دا کړ कोर्ट्स में जो ले जाया गया था, इन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में और बाद में خبره دا ده چې کو بلې صوبې ته زه هلته خپل روزګار لپاره راکې نو هلته هم درته خلک په بل نظر ګوري بین الاقوامي سطح باندې نن پښتون ته خلک دهشتګرد دا لفظ چې دی پښتون سره منسلک کړی دی پښتون خو یو پرامن یو امن غواړي او په دې خطې کې هم په ټول هغې کې امن غواړي خو هغوی سره دا هغه کړي چې دا پښتانه دهشتګرد دي او که بلې صوبې ته ځې هلته تا پښتو ووایې نو بس هغوی دې په هغې کې اچوي چې بھائی دا دهشتګرد دی او نن سبا چې کوم صورتحال دی کو اسلام آباد ته ګورې نه هغه ځای نه وایي چې پښتانه لرې کې پښتانو دا کو افغانان دي او هغه هم پښتانه دي کو هغوی هلکین ورسره ټول د دې هغه هم چې دي نو صوبې خلک چې دي هغه هم ورسره هغه کېږي او هلته چې خبره کې مونږ خو اوسه پورې د دې صوبې نه د یو بل ژبې ویل والا کس چې دی هغه مونږ دې نه چېرته داسې نه وي ورته ویلي چې د دې صوبې نه وځم خو هلته هم دا کېږي نو دا صورتحال په دې ملک کې چې دی او دې وفاق کې کو مونږ هم داسې په دې صورتحال کې یو دا خو زمونږ دپاره ورځ تر ورځه هغه کمیږي دا زمونږ چې کوم لږ ډېرې لارې ګودرې دي هغه هم راته تنګېږي نو دې دپاره زما په خیال کې افراد صاحب ډېر ښه خبره وکړه چې ټکنالوجي خو مونږ غواړو چې شته خو ورسره چې ساینس او مینو دا خلک به لږه مخکې لاړ شي او زما هغه دا دی چې د دې صوبې اقتصادي چې څو پورې مونږ هغه کړي نه مخکې دلته کارخانې نشته کارخانې دلته چې څوک لګول غواړي نه هغوی هم دا هغه کوي چې یاره دلته خو څه هغه هم نشته د هر سامان به د کراچۍ نه راځي او لوکیشنل ډس ایډوانټیج ورته وایي مونږ یو وخت کې د ګډونه مازۍ دپاره ثمرات ورکړل او دې مقصد دپاره مې ورکړو چې دا صوبه دې آباد شي او دلته دې کارخانې ولګي او خلکو ته روزګار ملو شي خو هغه د پنجاب تاجران د پنجاب صنعتکار او د پنجاب حکمرانو هغه برداشت نه کړی شو هم لږ وخت کې
هغه واپس کړو چې واپس شو نو هغه ګدون ته تاسو وګورئ هغه شانتي کارخانې ټولې هغه شو بالکل قبرستان دی. نو دا ظلمونه په دې لحاظ سره دا موږ سره چې کېږي د پاره همدا ضروري ده چې موږ د بچو د تعلیم لپاره دلته د تعلیم فقدان دی، د صحت هم فقدان دی، د روزګار هم فقدان دی. دا ټول چیزونه په دې کې د اوس وخت مطابق په هغې کې داسې اقدامات راولو چې دا علاقه آباده شي. زمونږ د کلتور، زمونږ د ژبې دپاره زما په خیال دا هغه خو اختر علي شاه صاحب خبر وکړل د دې موږ غواړو چې دا یو قومي ژبه په طور باندې دی دا هغه شي او د دې زمونږ مطالبه کوو چې پښتو دی د دې صوبې سرکاري هغه شي او مرکزي سطح باندې دا د یو قومي ژبه وګڼل شي. نو بیا به موږ په دې باندې خوشحاله یو. دغسې سیاسي چې کوم صورتحال دی نه موږ غواړو چې په هر څه کې موږ ته خپله برخه میلاویږي. نن کو تاسو وګورئ چې څومره په مرکز کې عہدې دي، آئینی عہدې دي، په هغې کې د پښتنو څه هغه نشته، څه پکې حصه نشته. نو دې دپاره په دې باندې دا ټول دانشوران پکار چې موږ کینو او د یو نوې عمراني معاهدې دپاره تیاری وکړو او هغه موږ پیش کړو چې بھئی دا نیو سوشل کانټریکټ نه عمراني معاهده چې ده په دې باندې د عمل وشي او موږ ته خپل حق ملو شي او د دې صوبې چې کوم زمونږ کو په روزګار کې دی، کو په د آئیني هغې کې دی، په هر یو شي کې دی موږ ته خپل حق ملو شي، کو فوج کې دی، کو سیول سروس کې دی، په دې ټولو کې دی موږ ته هغه ملو شي. موږ خو دا غوښته چې پښتانه د یو هغې کې دی وروسته د نوې صوبو خبره کېږي، خو موږ غواړو چې صوبې دې جوړ شي په داسې بنیاد باندې چې خپل موږ د پښتنو د یوه صوبه جوړه شي او دا زموږ په آئین کې هم دي چې د پښتنو د ټول په یو صوبه کې مشترکه طور باندې یو ځای شي. نو دا به زموږ دپاره زموږ د پښتون قوم دپاره به یو ډېره لویه خبره یو انشاءالله تعالی د دې لپاره به موږ تګ و دو کوو. په تیر وخت کې دوه موقع راغلی وې چې په هغې کې دا کېدی شو چې 1 یونټ ماتېده. پکار دا دی چې هغه وخت کې د دې لپاره جدوجهد شوی وې چې پښتانه به ټول په یو صوبه کې راغلي وي او هغې نه پس چې د 73 آئین جوړېده دا بیا دویمه موقع وه چې هغې کې دا هغه وخت کې داسې صورتحال و چې دې لپاره لږ زور شوی وی نو دا کېدی شو، داسې لویه خبره نه وه ځکه چې آئین جوړېدو کې د دې صوبې چې کوم مشرانو د بلوچستان نه چې کوم هغه وو خو هغوی ټول یو اواز شوي وی نو دا سلسله چې ده دا به خامخا شوې وه. زموږ خلک د دهشتګردۍ په وجه ډېر پریشانه دي او هغه علاقې چې کومې د دهشت نه متاثر شوي دي هغوی سره انصاف کول پکار دي. انصاف تقاضې دي چې هغه دې کول دي او چې کوم زمونږ ورونه خویندې بچي په دې دهشتګردۍ کې شهیدان شوي دي د هغوی دپاره یو فنډ جوړول پکار دي
چې هغې کې حکومت ته هغه چې عوام هم پکې پیسه واچي بین الاقوامي سطح باندې هم پیسه راشي ځکه چې دا یو ځل ولا ته هغه ورکې لږ پیسې ورکې په هغې باندې د هغه ګزاره نه کېږي د هغه د بچو د تعلیم د هغه د صحت د هغه دا ټول سلسله هغه ده دا یو فنډ جوړول پکار دی چې هغې سره د دې خلکو چې څه ضروریات دي چې هغه د هغې نه پوره کېږي نو بیا به هغې کې لږه حوصله راځي حوصله زمونږ د پښتنو ته د حوصلې ضرورت دی او دا حوصله چې څو پورې نه راغلې نو مونږ مخ پر وړاندې نشو تللی او دا زمونږ عهد دی چې د دې پښتون قوم دپاره د ژبې دپاره د سیمې دپاره به خپل جدوجهد به همداسې جاري ساتو مونږ ناکامي پکې ډېرې شوې دي کې شک نشته خاموش صاحب دا جرګو خبرو کړ ټولو کې لویه جرګه خو چې دې ځای نه 350 مشران تللي وو هلته کابل کې لویه جرګه شوې وه د هغې نه لویه جرګه خو بله شته وي هغه وخت کې د کابل کې د ټیکسي چلولو والا ډرایور چې و هغه هم وایي چې یاره اوس په د پښتنو حال ټیک شي خو هغې باندې بیا وروستو هېڅ کار ونه شو یعنې د هغې سره ډېر د خلکو تمه هغه شوې وه تمې هغه شوې وې چې بهی اوس به پښتانه یو شي او پښتانه به مخکې بوځي زمونږ دا هم دوا ده چې د لر او بر پښتنو چې څه تکلیف وي په هغې باندې دا زمونږ فرض جوړېږي چې مونږ هغې دپاره اواز اوچت کړو او انشاءالله تعالی دا اواز به اوچتو ستاسو بیا ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره مننه تاسو ټول ملګرو د راتلو ډېره مننه ټولو مېلمنو ته خواست دی چې بره د چایو بندوبست شوی دی مهرباني وکړئ چای وڅښئ.